دا حدیث مبارک تاسو واورئ انسان ور سره ایمان تازه کوي په ادب احترام باندې. او دا حدیث امام بخاری خپل بخاری اول جلد کې کتاب العلم او پاغي کې یو باب دی باب الحیاء فی العلم. دی باب کې دا حدیث مبارک عبداللہ ابن عمر نه روایت ته په بخاری کې او څومره خسته حدیث ته وای اورئ دینه مخکې مشاهد چې تاسو نه اوریدلای. حدیث مبارک کې راځي عبداللہ ابن عمر فرمای چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابه کرام کبار مشران صحابه کرام را جمع کړي دي او پاغي کې زم ناسته مدای د کشر عمرنا هلکو مشران خلفای راشدین 10 مبشره مشران صحابه وی زم ناسته. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمای چې صحابه یو سوال در باندې اچو یو سوال در نکوما آغی سوال جواب ممال څوک راکا. عبداللہ ابن عمر فرمائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سوال داو کا چې دا څه شی دی ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم. پیغمبر علیہ السلام فرمائل فحدثونی ما هي. عبداللہ ابن عمر فرمائی سوال یا دعوا چاو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زم موجود ما چې اے صحابو دا څه شی دی یو ونه ده په ونو کې او داسې ونه ده لا يسقط ورقها چې هغه پاڼې بالکل نه غورځي وهي مثل المسلم او دا ونه ده مسلمان په شان ته یعنی په یو حال کې پاڼې ماړې نه غورځي. اور ته فرمایي چې فحدثونی ما هي اے صحابو تاسو وایئ دا کومه ونه ده. عبداللہ ابن عمر فرمایي کنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په دغه مجلس کې ډیر لوی صحابه ناستو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کله دا سوال واچاوه چې دا څه ونه ده چې پاړې نه غورځي د مسلمان په شان ته ده دا کومه ونه ده چې کوم چې مشران صحابه هغوی چې په ځنګلاتو کې کوم ونې بوټي دي چې پاګې باندې سوچ شروع کا او د مبارکي چې قسم دی چې رسول الله څنګه او چې ما په زړه او په ذهن کې جواب را وګرځید او ما سره جواب موجود او مبارک فرمایي سبحان الله مالی جواب راته چې دا کومه ونه ده چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دا کومه ونه مالی جواب راته. خو صحابه کرام مشران صحابه کرام په ځنګلاتو کې دا ونه ده یا رسول الله دا ونه ده یا رسول الله دا ونه ده. نبی علیہ السلام ورته فرمایي نه دا نه ده د مبارک فرمایي چې ما وی چې کاش چې ادب احترام دا مقام نه وای کنه او مشران صحابه نه وای ناس دا ډېره بده خبري دا بده آداب او خلافي چې مشران صحابه کرام بناستی او غي جواب ورنک او ز جواب ورکړم کده ادب مقام نه وای او د ادب ځای نه وای. عبداللہ ابن عمر فرمایي چې ما به جواب ول ورکړی وای او جواب یې دا و چې یا رسول الله مبارک دا د کجوري ونه ده د کجوري بوټی دی. او ماغه خبره وشوه چې صحابه جواب اونکا مال راته زد ادب احترام د وجه نه غلی شم خاموش پاتې شم. مشران ناستی مشران به چې دا کشر صحابي ناسته مونږ ناستیو او د جواب کا او د خبرې کا زه خاموش پاتې شم. پیغمبر علیہ السلام ته صحابه فرمایل ما هي یا رسول الله حضور مبارکا جواب راته تاسو وای دا کومه ونه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل هي النخله دا د کجوري ونه ده. پیغمبر علیہ السلام فرمایل بس ناستو چې زما والد محترمم په دغه مجمع کې ناستو. کله چې مجلس ختم شو عبداللہ ابن عمر سے فرمایي ز کشرما او بشران صحابه ناستو ادب احترام د وجه نه ز خاموش پاتې شوم. بهر چې راووتم ما خپل والد سے ته وی چې قربان قسم په خدای چې دا جواب مال راته زه خو ما شوم ما وی چې ما ته فرمایل تعالی ارته وی چې ما ورته وی چې څنګه چې رسول الله سوال واچاوه زما په ذهن او په زړه کې جواب پروتو وی چې ما ته وی چې تا جواب ولې نه کبیا وی چې ما ورته فرمایل قربان تا چې کوم ادب احترام ما ته خودلې دی هغه ادب احترام نه مال خپل نفس اجازه نه راکوله. مشران صحابه ناست ابو بکر صدیق ناست تاسو ناست وای علی شیر خدا مشران صحابه ادب احترام د وجه نه خاموش شو.
خو چې دا جملې راته استعمال کړه د هغه زمانې سر اوخان د هغې ډېر قیمتو دا به عربو ته ډېر یو لوی شی و سر اوخان وی چې دا یې راته ووي چې ای بچی ډېر د ښه وکړه چې ادب ده وکړه احترام ده وکړه او ادب احترام د وجې نه خاموش پاتې شوې خو والله که رسول الله مبارک په وړاندې د جواب کړی وی که نه ماله به یې د سرو اوښانو نم زیات خوند او مزه را کړی وی ورته فرمایي ماله به ډېر خوند را کړی ما به دا سترګې ډېرې اوچتې شوې وی ډېره مزه به یې کړې وی چې رز ماړوکی بچی ناست دی او هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سوال جواب ورکاو مشران صحابه ناستی کسر او خان الله مال را کړی وای مال به دومره خوند نه را کړی لګا ستا دغه جواب خو زخه وکړه چې ادب احترام د وجنه خاموش پاتې شوي مونږ او تاسو خو نن سبا مشرګړګي یا خبره نه پوره کړي چې کشر تر پخله کې هغه خبره وخلی او داغه پوڑان دی زبان درازی کا او لګیې او مشران ولا مشورې ورکي او غیله په ورکي چې داسې وکا او داسې وکا حالان کې د صحابو طریقه داوا چې مشران خلق بناستو اغوی با خبر کړي دا اغوی با مجلس روانو او دل با هر قسم سیز ورته خبره به ورتلې خېخه مشورې به ورتلې دومره د ادب احترام کشرانو صحابو کړي دي چې د مشرانو صحابو پوڑان دی خپل بالکل نه کولاو کړي ادب احترام د وجنه اغوی ناستی صرف اور صرف دی د وجنه چې مشرانو صحابو بے ادبی ونشي خدای پاک جل جلاله د اغر نوم څومره روخانک نن په دنیا باندې د صحابو نوم څوک یاد کا رضی الله عنهم زما استا په خلی باندې راځي هغه په تذکرو باندې زما استا ظاهر او باطن خسته کږي وجه دا چې هغه ادب والا خلقو هغه احترام والا خلقو هغه محبت والا خلقو